الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة مدنی سورت ده، سلویخ رکوگانی دی پکی، او نازل شوه سورة البقرة د نزول په اعتبار باندې 87 نمبر سورت او په قرآن کې لیکل شوی 2 نمبر. دو سو 86 آیاتونه په سورة البقرة د کې پراته دي. بقره دا ویل شي غوا غوي دوانو ته، یعنی په نر باندې او په خزه غوا غوي دوانو باندې د دې اطلاق کیږي، دی وجه نه دې ته بقره وایي. اسنه چې تاسو په اخر کې د دې تا د مراد تای تسنیه وانه چې غواتی مراد د دوانو ته بقره ویل شي. اوس دلته چې کله تاسو مفسرین ګورئ نو اکثریت هغه بقره غوا لیکل دغه طرف ته تل، خو ما د بقرې د لفظ په بنیاد باندې ویل. مدنی صورت او مکی صورت دا خو به تاسو وایي چې د کې فرق صحیح، خو د ټولو لازمی فرق چې درته دلته ز بیانوم هغه به کې د اصولي تفسیر کې مې ویلو چې مدنی صورت غاټي او مکی صورت ورکوټي. مدنی صورت کې احکامي او مکی صورت کې عقاید بیانېږي. لکه دې صورت کې مختلف احکام د اسلام د شرع بیانېږي، او زه په خپل ټیم درته وایم. او ربطونه د دې په مابین کې غټ ربطونه دي، ځکه چې اجمال او تفصیل ربط چې د کوم عالم په بیان کې نو خلق دا عالم بیان خوخی، نو د الله په کلام کې بسنګ ربط نه خامخو په دې کې ربطي، نو په دې کې بارزګین کې ربط دی. چې د بقری د فاتحه تفصیل کړل نو ربط به خامخ پارزګین کې عالم سے بیان کوي، او د بیان د پاره لفظ ولوستو یا ایه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آیات سول وستو، بیا به دې باندې څومره تفصیل کوي او د اخیره پورې ربط ساتي په خپل بیان کې د روزي موضوع چیړي. نو مزاغ ور کوي کنه دا مزاغ ور کوي چې یو سړی لګیا دی بیان کوي او په بیان کې دنه ربط نشته، د ربط شکل هم پکې نه ښکاري. دا وسه مصیبت ده. نو اولنې ربط چې موږ ذکر کوو هغه دا دی د ټیم مناسبت ساچ بل ربط راضی بیا په بل زګین کې ذکر کوم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین زمون اولنې نمبر آیات دی، او دویم نمبر نو دا دویم نمبر الف لام میم تفصیل سب زام رابط ذکر کم. الف لام میم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ہی اسماء من اللہ تعالی، دا د الله جل جلاله نوم دی. بیا د علماء دو طبقات دی، یو دا وایي چې بعینه نوم دی، یو دا وایي چې بعینه نه دی. څوک وایي چې بعینه الف لام میم د الله نوم دی، څوک وایي نه بعینه نه دی. او هغه ولا ذکر کوي چې بعینه په دی وجه باندې نه دی د الله جل جلاله نوم. د الف نه مراد علی داوی مخفف دی د الله نه، او لام لطیف، او د میم نه مراد علی مالک چې دا د الله نومونه دي. مختلف نومونه علی. او بعض علما فرمایي چې الله عالم بمراده، الله جل جلاله هغه ته خپات رد دي په باره کې چې دا د الله جل جلاله نوم دی او که نه دی. او دویم الف لام میم علامه بیزاوی چې څنګه وای چې الف لام میم دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې راز دی.
نو هغه چې کوم مطلب علی اډی راخه چې د الله او د رسول په مابین کې راز دی وین کی تم اجر دی اوریدون کی تم اجر دی خو پالتونه دی د الله په کتاب کې لیکل دی او بیا استاد محترم مولانا محمد الیاس ګومن صاحب هغه د الف لام میم په باره کې ډیره خبره کوي چې چونکې د الله او د رسول په مابین کې راز دی او دا رای ډیر اقوا قوي رای ده چې کله دا د الله او د الله د رسول په مابین کې راز دی او ټول دنیا د قران څومره تفسیرونه لیکي سیاست په میدان کې دا سیاسی کتاب دی کتا سو غور کړی جهاد په میدان کې د جهاد طرف ته ترغیب ورکوي جهادي کتاب د مفتی زرولی خان رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې فرمایل چې د یو شوتي خواله تل موران نوم ورته یاداو وکیلونو منګ ډیری سار کړل بیا چې زور نه وتم ماته وی چې من کتاب کوته ما کتاب کوت مطالعه می کوله بیمارتل چې صفه بارک ویل جهاد په بارک بیمارتل چې صدی په کې ومند ویل چې سلور جنگی حالات مې بکی ومندو نو ما ورته وی چې په قران کې خودري جنگی حالات ذکر شوی دي و هغه ویل چې کم کم بیا ورته ما دا ویلو جنگی حالات و بیا هغه ما ته وی چې تر قران مجید د سورات باندې لګ تفصیل ما ته وکوي ما ورته ویل چې ته سورات را وخایا نو هغه ویل چې ناس تا کم خوخ وي ما ورته صورت بیان کو نو بیا حیران او عاشق جوړ شو بیا بوي زما مدرسې تراتو زما درس اوریدو د پاره براتو نو قران خود کتاب دی کده جنگ په میدان کې تراوالی تا ته جنگي حالات داخی تجارت په معاملات کې راوالی دایخی د معاشري په سمون باندې خو تاسو پیږئ چې په هر ځګین کې رهنمایي کوي اعمالو کې تاسو ګورئ د قوم په بدلون کې تاسو ګورئ نو مختلف تفسیرونه د قران لیکل شوی دي او روان دي لیکل کیږي تفسیرونه کیږي درسونه کیږي بیا لا يقضي عجائبه څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کې راغلی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل چې دا د کتاب دی چې بده کې د مخ کې خلکو خبرونه دي دروستم پکې دي حبل الله المتین کتاب دی دا هغه کتاب دی لا يقضي عجائبه مسلې تر او باس پکوا خطاب کوا خود دی اغه ناشنا نکات نه ختميږي دا قران د کتاب دی نو څومره مفسرین دي تفسیرونه کوي وضاحتونه پی کوي احادیث مبارکه او د دې ربط راولي په مابین کې ربط ذکر کوي هر کال تفسیر کوي نوی خبري پکې کوي لګیای کنه نوی مسائل باندې باس پکې کوي رهنمایي پکې کیږي د دې کتاب نه د یو بل کتاب په دنیا کې نشته استاد لیکل دي چې الف لام میم سره د دومره دنیا د بدلون نه ترنن پوری د الف لام میم په مراد او په معنا باندې سوق پوي نشو نو دا اول الله مونږ ته وایي چې چرته کبر او غرور ونه کی امام رازی رحمت الله علیه هغه فرمایل ویل ما یو خبره جړی چې کله علم وکول اساس رفان آیات الذين يتكبرون في الارض بغیر الحق چې په کوم انسان کې تکبوري هغه الله خپل قران ته نه رابلی د قران نه اړي نو چې چرته یو سړی په خپل علم باندې فخر او غرور ونه کی الله ورته داول نو چې الف لام میم په زبانی خوې په معنی او په مطلب باندې نه پیږي نو پدې کې یو غټه دیکچه د انسان له دیکچه الله جل جلاله انسان ته ورکي چې ته د قران پدې دریو الفاظ په معنی نه پیږي نو اسنو چتو چټوفونه ونه وخی نو د الف لام میم کچرته د بعض علماء د قول مطابق والی نو ربط به راشد الرحمن الرحیم سا چې د الله نمونه الت ذکر شوی او دلته اشارتن پټ نمونه ذکر کړو که مخفف معنی کې نمونه والد الف لام میم او که دا کم مرادی چې ما ذکر کوي چې په معنا باندې په مراد باندې د دې بندګان نه پیږي کدا معنی والی نو بیا به دسی مراد شي د دینا
چې ذالک الکتاب الف لام میم ربط به راشي د مخ کیسه چې مونږ نه پیګو او مونږ عجزان یا کنابودو څنګه چې ما د بندګۍ تعریف تاسو ته کړو په یا کنابو کې طریق معبد بعیر معبد ځان ذلیل کې مونږ به د عجزۍ صادر الله ته وغوړو چې مونږ د قران مجید په دې الفاظو په معنا باندې نه پیګو او زمونږ دومره علم نشته چې کم علم الله ستاسو دی یعنی کتاب پټي خبرې کړلې تر نن پورې داغي معنا او مراد مونږ ته پته نه لګي ذالک الکتاب لا ریب فیه د ذالک الکتاب لا ریب فیه ربط سده د سورۃ الفاتحه سره په سورۃ الفاتحه کې موږ دعا کوله اهدنا الصراط المستقیم الا من صراط مستقیم باندې موږ بوزا الله وای صراط مستقیم دا کتاب دې چې شک پکې نشتا ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیه پدې کې شک نشتا لا ریب فیه شک پکې نشتا دلته اولنۍ مسله ده ذالک الکتاب کې کتاب څه ته ما یكتبو هغه چې لیکل شو ته کتاب وای کله چې تاسو لیکل وکړو عرب دې ته کتاب وای تاسو په پاڼه باندې لیکل وکړو دې ته الله کتاب وای په پاڼه لیکل وشي دې ته عرب کتاب وای ما یكتب هغه شیا چې لیکل شي وس قرآن چې کله الله جبرئیل ته ورکاو لیکلی نو جبرئیل چې نبی علیه السلام ته ورکاو لیکلی نو نبی علیه السلام چې صحابه کرامو ته ورکاو نو لیکلی نو صحابه کرامو بیا لیکل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې لیکل شوی دی دلته سوالیه جمله وزداده خلق اعتراض پر رسول الله نکاو ننم خلق اعتراض پر نبی علیہ السلام نکي خلق اعتراض پر جبرائیل امین علیہ السلام باندې نکاو ننم خلق پر جبرائیل امین باندې اعتراض نکي خلق اعتراض پر الله جل جلاله باندې نکاو دی وجن الله چې جبرائیل ته ورکاو نو موږ ورته وایو کلام پاک خلق پر الله اعتراض نکي جبرائیل نبی علیہ السلام تراول پدې جبرائیل باندې خلق اعتراض نکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام توایو قرات کاوي خلق په قرات می اعتراض نکي یعنی په نبی علیہ السلام اعتراض نکي اعتراض کینو په صحابه کرام وی کوي لکه زمونږ په دې دیر کې یو دی ته مرګره کې دی د اصلاحي پنوم باندې فسادي هغه په خپل بیان کې د جرأت پیل د الله او د رسول نه راو په هر سړی تنقید کیږي نو الله او رسول نه علاوه ابو بکر ام په هر سړی کې داخل نو په ابو بکر هم تنقید کیږي الله د مخکینه جواب وکړي او فسادیانو د اسلام په نامه باندې فساد را ایستونکو یاد ساتي زما اعتماد په صحابه کرامو دي زکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد صحابه کرام موجود دي او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قرآن لیکي جمع و ترتیب عمر فاروق او عثمان غنی کړل نو خلفای راشدین اپ دې کې داخل دي کتاب شکل کې خو چې کله قرآن لیکل کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا کار کړو دا کار صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کړو کتابی شکل ورکړو قرآن ته الله د مخ کې نویل عربی کې دو الفاظ دي یو ذالک دے ذالک اشاره لري تکیږي او فهذا بان اشاره نږدې تکیږي نو پکار خدا و چې الله حاصل کتاب ویلې مونږ چې وسوایو ذالک الکتاب دا کتاب چې تاسو په لاسونو کې چې کم کتاب په دې ټیم کې موجود دی لا ریب فی پدې کې شک نشتا نو په ذالک اشاره لري تکیږي پکار دا و چې د ذالک په ځای الله هاذا فرمایلی وي چې هاذا الکتاب کم کتاب چې ستا په دې لاس کې دی لا ریب فیه پدې کې شک نشتا ذالک ولی وایو زکا نبی علیہ السلام ته چې کله ورکا ورته ویل فروا مکه وکتی ونه لیکي او امتا استاسو په لاسونو کې چې کم کتاب دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتابی شکل دی تور کړل
کچرتا ابو بکر پدی کې کمی او بیشه کولی الله بویلی چې ذالک الکلام یا هاذا الکلام دا کلام کم چې جبرئیل تور کوم جبرئیل محمد تور کوي محمد صحابه تور کوي پدی کې شک نشتا دسی به ویلی نو بیا د شک گنجائش کېده چې نعوذ بالله ابو بکر صدیق بدی کې شک کړل چل ولی پکې کړل نه الله فوراً اعتماد په ابو بکر صدیق کړل چې کم کتاب ابو بکر کذالک باندې اشاره بعید لري ته وکي کم کتاب باندې چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کتابت کایلی کی به د شک نه ګوره پاک دی نمبر 1 جواب دا شو ځکه قرآن تدرینو ذکر کیږي کلام پاک الله پی تکلم کړل الله پی کلام کړل بس دومره ویل کافی دی قرآن پاک نبی علیہ السلام صحابه کرام تقرات کړل بیان کړی دی او کتاب پاک ابو بکر صدیق عمر او عثمان دیو جمع کړل لیکل دی نو ذالک الکتاب به علمنی کله چې اول نه په صحابه باندې اعتماد او یقین وساتي ک په صحابي باندې ستا اعتماد نشته ستا د رب سره دښمنی دا وجدا دا رب په کتابي شکل کې نه دی را لېږلی نبی علیہ السلام په کتابي شکل کې امت ته نه دی ورکړی کتابي شکل کې چې پیش کړل صحابه کرامو پیش کړل واغې لیکل دی الله په د مخ کې اعتماد کړو کتاب ورته ویلو چې د کم کلام چې ابو بکر صدیق په کتابي شکل کې راګیری دا د شک نه ګوره پاک دی ستاسو مخ ته په کتابي شکل کې میلاویږي دا د شک او شبهه نه پاک دی ناولنې نمبر مسله په کې دا شو ذالک الکتاب خا ذالک و هذا تماویل د قبر په باره کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل باندې با انسان میت تو خود شي او هاذا لفظ دے دا سوق دے دا بوئی هاذا رسول الله محمد مصطفی کدا نیک عمل ایوب پیجنی چې دا زما رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نو الته هاذا لفظ دی بعضی وای چې هاذا د نږدې د پار راضی نو وای نبی علیہ السلام په ارزګین کې حاضر دی زکا پورس کې سو مړی کیږي سلويخ 50 مړی کیږي هر یو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیږي نو موږ ورته جواب ورکو فلما را القمر بازغا ابراهیم علیہ السلام چې سپوږمۍ ولید ویل هاذا ربی التم هاذا ویل الان کې سپوږمۍ نږدې ده لری دا لیکن هاذا لفظ ول استعمال شوه نو کله ناکله استعماليږي نور چې ولید ویل هاذا ربی نور لری ده نږدې ده او په هاذا باندې ابراهیم علیہ السلام وای دا زما رب دی نو جوابیات ساته څنګه چې ور لري دی رڼای دل تراراس یو هاذا مونږ وایو سپوږمۍ لري د مونږ ورته هاذا وایو ستوري لري دی هاذا لفظ ابراهیم علیہ السلام له قران کې ذکر دی دغه شان الله د مابین نفر دی هټاو کې د نبی علیہ السلام جسم مبارک دغه نورانی چهره هر میت تخکاری هاذا لفظ باندې التخطاب کیږي نو هاذا مراد دانه چې دا بالکل د سینځدې زما د لاس څه دی د پر راځي هاذا قلم دا قلم دی دلتم استعمالیږي لیکن یو سیز لري په نظر باندې الله راولي اغیلم هاذا استعمالیږي دا متزمنی اسی جواب درکو چې چرته دا عقیدت باندې غلط نه کی چې وګوره هر مړی ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل صورت ښکاری نو نبی علیہ السلام ارزګین کې حاضر ناظر دی نور من تخکاری لیکن په هاذا لفظ قران مخاطب کوي لیکن نور پرزګین کې حاضر ناظر شنوذ بالله لا ریب فی پدی کتاب کې شک نشتا والسوال دا دی چې شک خو پکې بعض خلکو کړو دی وجن الله چیلنج ور کړو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله اے خلکو ک تاسو په دې کتاب کې شک کوئ کوم چې موږ نبی علیہ السلام تور کړل اره تاسو ته چیلنج دی د سی کتاب یو صورت خو راوړی کنه هغه خو نو راوړی نو الله څنګه وای چې شک پکې نشتا شک خو پکې خلکو کړو نو تاسو به جواب ورکړئ
جواب د دې آسان دی شهد خواږه دي یو سړی پاغت تبی زکامی عادت چې شهد ورکي هغه وای 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 هیڅ خوانې په خپل نه پریدي نو آیا اوس به خلک وای چې شهد خواږه نه دي شهد خواږه دي لیکن د دې سړی د خولې خوان خوږ نه دی صحیح نه دی لکه زه به تجوید کې اکثر وایم طالبانو ته ما وی شعر به ورته ما وای امام جزری رحمت الله علیه داغه د کتاب جزری او شرح ده پاغي کې اشیر لیکل دي الشمس شمس وإن لم يره الضرير والعسل عسل وإن لم يذقه فم المرير نور نور دے اگر کړندو تنخکاری شاهد شاهد دی اگر کده چا دخلی خوان ټک نه دی واغه تن محسوسیږي نو قرآن بغیر د شک نه کتاب دی اگر کده چا په ذهن کې شک دی واغه ته فتن لګي نور نور دے اگر چړندو تنخکاری نور نور دے اگر چړندو تنور نخکاری شاهد شاهد دی اگر کو پیک خلی ته دی خوان ملاویږي دغه شان قرآن بغیر د شک نه کتاب دی کده چا په کوپړی کې شک دی هغه ته پتا نه لګي دین اسلام بلا شک دین دے اگر که یو سړی ته په کوپړی کې شک دی نو د یو سړی د کوپړی د وجې نه خو حقیقت نه بدلیږي که نه لکه زمونږ پښتانه وایي نور په ګوته نه پټیږي قرآن کې شک نشته شک به د چا په کوپړی کې او هغه کوپړی والا او ته مونږ وایو چې تاسو داسې کتاب راوړئ تر ننه پورې رانه او نه راوړی شي نو دا دی میشه د دې اعتراض جواب هدن هدایت دی للمتقین د پرهیزګارو د پاره متقیانو د پاره متقی وي پرهیزګار ته پرهیزګار به تاسو پیژنئ چې د ګناهونو نه ځان ساتي پرهیزګار پرهیز کوونکی انسان ته متقی وي پدیم سوال دی چې د قرآن کمال خدا نه دی متقی خواسم متقی په هدایتي اغله پاره په کې هدایت دې کمال خو به الو چې کله غیر متقی اغه لاري تراوسته وي نو د قرآن نور آیاتونه جواب ورکړي چې هدى للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا هغه آیات جواب ورکړل یا نور آیاتونه چې هدى للعالمین په کوم کې راغلي د ټول عالم د پاره قرآن هدایت دی لیکن متقی د دین هدایت اخلي او غیر متقین علی نو اعتراض پاتې نشو په دی باندې دا د متقیانو د پاره دی لکه سکول کې استاد کلاس اخلي استاد د ټولو د پاره استاد دی خو په 500 کسانو کې صرف 2 کسانو ته سبق په سمج کې راځي نو کوس یو بیوقوف پاسي چې دا استاد نه دی ځکه 2 کسانو ته خو میلاو شو سبق لیکن اتصل وخت ته میلاو نشو جواب دا دی چې استاد ټولو ته ولاړ خو دا اتصل وخت د سړی بچی نو او دا یو پکې د 2 پکې د سړی بچیو ندی په خبره باندې پوه شو او دا نور په پوه نشو اعتراض باقی پاتې نشو الله جل جلاله دې عمل کول توفیق راکړي خایو خبره می تبکی پرې خو دا بقره غواته وای نو دانو مرتد سواج نه خو دې شوی دی نو دلته قاعده یاد کې تسمیه الجزء باسم الكل د جزء د واجنه نوم کل ته ذکر شي عباد باچا خیلم شو مثال د بعضی د ذهن مطابق چاپم شو د چا د ذهن مطابق پیسې ماخلی د چا د ذهن مطابق سس شو چې سې الزام خوخي خو مفتی سے ورته ویل کیږي واجه صدا تسمیه الجزء باسم الكل د علم د واجه نه مولای سے ویل کیږي
زموږ د معاشره کې د دې لپاره ډیر غټ غټ ډیر مثالونه ذکر کیږي د یو ټکی د وجې نه کلی ته نوم کېښودی شي خیال مو دی تسمیة الجزء باسم الکل د کم کور ښځه چې وتښتي خلک د هغه کور سره رشته پرېږدي د یوې ښځې د وجې نه په ټولو باندې غلط نظر د خلکو لګي نو د تسمیة الجزء باسم الکل د دې مطلب دای چې په دې کې صرف د بقرې واقعه ذکر ده د دې وجې نه په دې نوم د بقرې ایښودی شوی دی باقي په دې کې نور ډېر مسلې واقعات هم ذکر دي جهادي واقعات دا په خپل ځای باندې راشي مختلف واقعات په دې کې ځای په ځای باندې ذکر دي نو بقران ورته ایښودی شوی دا واقعه په خپل ځای باندې راشي چې د موسی علیه السلام په زمانه کې عامل نومیو نو د تر زامنو یا خپل وریرونو دا عامل وجلې دا غي مقدمه بیا د تر زامنو راغستې او موسی علیه السلام ته په خپل راوړه ایک طرف چوری دوسری طرف سینہ زوری اوپر سے سینہ زوری آغا قصہ آمی سڑے پا خپل باندی ہوا جامی بیا پھر سلام موسیٰ علیہ السلام تو بخپل راولا نو اب زب بخپل ذکر کتاب سے انشاءاللہ ذکر کم و آخر دعواہ